نه 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 ګوره د شلې کنه دوه خبرې دي یو خبره خدا ده چې دا اثر نه لولای چې دا واحد مؤنث غائب څنګه او د واحد مذکر حاضر څنګه تدرب د باندې یو شی دي د باندې سړي یو شی دي د دې وجه سره نو موږ په ماضي کې دا یو شی دي نو بری کې یو شی دي په ماضي کې خدا د لفظ په اعتبار سره بری کې لږ فرق شته یو با د واحد مؤنث غائب په اخر کې سکون دی نه راغلی او په تدرب سره سکون هم نشته ده نو وایي چې بدی کې را سکون څنګه نشته ده چې سکون بدی کې راتلل نشي په اخر کې څنګه نشي راځي چې په اخر کې خو بدا د لم د وجه د حروف جازمو د وجه راځي او په شروع کې تر اولي دا ضرور سنتونه جوړيږي یا په شروع کې سکون نه ولا یا ضمه ولا یا کسره ولا یا فتحه ولا شروع کې سکون څنګه نشي راتلل چې ابتدا مستقیم نشي کېږي ابتدا مستقیم او ضمه دې نه ده نشي راتلل چې بیا یو ضمه ثقيله ده او بل چې د فعل مضارع مجهول سره د مشابهت التباس بیا راځي او خاص د کوم د خو سره کوم د کله چې مضارع مفعولین او مضموم العين او موصول العين خو بیا هم سره سره کیږي چې دا یوزریبو ده ها یوزریبو موږ چې دا مقبول اخر ده مکسور ده یا ينصرو ده چې کله مضارع مفعول العين لکه مدحیم ده او ته به دې کې دا وې دا علامه مضارع مضموم وې یمدحو تمدحو وې بیا دا غاږي سره مشابهت او التباس راځي پته نه لګي چې دا مضارع مجهول څه ده او غنا مضارع معلوم څه ده واښوي دی باندې او کسره نشي راوړل کسره دا نشي راوړل چې دلی بیا التباس راځي دی علم نو بل ځپال نشو مخامخ فتح راول دا فتح راولې دا فتح څه راولما چې په خبرې یو خو فتح جن دا لکه خفيفه ده او دویم دا چې فتح جدا نو دا د نور په شروع کې راغلي دا نور منظور په شروع کې دا یا په شروع کې دا تا په شروع کې دا هم په شروع کې نو بدی کې دا واښه دغه خبره ده چې د مضارع پر شیغو کې دا نون اعرابي دا څنګه د تسنیو پر اصل کې یضربان او یضربون تضربون او تضربین بدی کې دا نون چې تاسو ته واښه نو موږ دا نون چې دا علامه ظرف ده سره علامه ظرف تاسو ګوره په نور کتابونو کې ویلي دي دا دای کې نومیر کې یا بل کتاب کې جناو کې چې دا فعل مضارع باندې ضرور قسمه اعراب حالتونه ضرور دي یو مضارع مفرد صحیح ده یو مضارع مفرد ناقص الفی یو مضارع مفرد ناقص واوی ای یا مضارع متصل بنون اعرابی چې په کوم ځای کې مضارع متصل بنون اعرابی نو بدی کې حالت یو حالت رفعی ده نسبی ده او جزمی ده نو حالت نسبی او حالت جزمی ده په حذف قانون اعرابی سره او حالت رفعی ده په اثبات قانون اعرابی سره اساسا اثبات قانون اعرابی سره یعنی دا چې ده کنه دا یضربانی تضربانی دیږي دا نون چې دا سره وځي راغله ده نو بریږي دا الف چې په یضربانی کې الف او په یضربونه کې واو په تضربونه کې واو په تضربانی کې الف په تضربینه کې یا دا چې دا په صرف د فاعل علامي هغه دې سړي دا فاعل علامي دا مطلب لکه دا تصدیق څخه غلا دا جمعي څخه غلا او دا نون چې کنه دا به علامه درفینا یعنی دا نون په اصل کې د یضربو پر اخره کې چې دا کوم ضمه دا هغه ضمه په اوس کې دا نون اعرابي راغلی دا ضمه په اوس کې سره راغلی نون اعرابي راغلی سره راغلی ځکه کله چې ضمیر ته تصدیق د الف سره یو ځای شو کنه نو د یا جمع مذکر ته انداله جمع مذکر دا صيغه واو د جمع مذکر یا دا واحد مؤنث حاضر صيغه دا د دې سره یو ځای شو کنه نو بدی کې دا راځي حرکت خو بیا په دې باندې نشي راځي حرکت په دې باندې نشي راځي دا وګورئ یضربا وې نو په یضربا باندې مطلب په څنګه وې په یضربو باندې په څنګه وې په دې وو باندې نشي ویلې ګره په دې باندې نشي ویلې ځکه چې دا کلمې د کلمې مین شو دا یضربا نو په دا باندې نه دا کلمې مین شو ځکه چې کله د فعل سره فاعل یو شي د فعل سره فاعل یو شي دا په منزله د یوې کلمې ګرځي په منزله د یوې کلمې ګرځي او اعراب دا د کلمې په اخره کې راځي او په اخر نو ورسره دلته الف راغی او یا واو راغی یا راغله نو په دې باب باندې تا حرکت نشي ویل په اعلان کلمه باندې تا کم ضمه جوا اب دې باندې نشي راوستل اب دې باندې نشي راوستل دا ای په اوس کې موږ نه اعراب دې دا بحث
واښوي دای په اوس کې موږ څه لګو نون عربي ورکو خدا نون چې کنه دا صرف په دغه اوس یو کې نون عربي دی په یضربنا او په تضربنا کې دا نون چې نو دا د نون عربي په علامه رفع نه ده دا علامه رفع واښوي باندې او دا یضربنا تضربنا په اخره کې ولې نون راغلی نو دا ضربنا او د ضربنا په اخره کې نون راغلی دا ضربنا په اخره کې نون راغلی او په یضربنا کې دا نون چې کنه دا علامه تانیث ده دا به سره علامه تانیث ده سره علامه تانیث ده یا مطلب دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دلته کې دا فاعل چې کوم دی دا مؤنث دی د جمع مؤنث باندې پوښوي یعنی دلته کې دا نون په یضربنا او په تضربنا کې چې نون دی کنه دا نون عربي نه دی مطلب دا چې دا سمي په اوس کې نه راغلی د سمي په اوس کې نه راغلی او یضرب کا تضرب نه دی دا مبني دي ولې مبني دي ځکه چې دې کې دا نون چې کنده دې په هیڅ حالت کې نه کټي دا قانون ته دې لکټ کې دا یضرب نه تضرب نه قانون ته کټ کې دې یضربان نه مانونه عربي کټ کو د تضربون نه مانونه عربي کټ کو نو دا الف او دا واو او دا یا دا دلالت په دې خبره باندې کوي چې دا واحد دا تسنیه څنګه دا او دا جمع مذکر څنګه دا او دا جمع مذکر حاضر څنګه دا غایب څنګه دا او دا واحد مؤنث حاضر څنګه دا او کله یزن نه مثلا نون کټکی نو بیا د یو څه نشته چې دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا جمع مؤنث ده وی باندې د دې وجنا د دې په اخر کې قانون چې کوم دی دا مبني دی دا کوم وایي چې د مضارع شریف په درې قسم دي یو بنزا 5 7 د بنزا مفرد خمسلی ونون عربي ولدي او د فصل کې تنسری دا مبني دي دا ولي مبني دي دغه په اخر کې قانون کټکی نو بیا د یو څه نشته چې هغه دلالت کوي په دې باندې راځي مؤنث د دې وجنا وي یضربنا په دې کوم دا یو علامه تاریخ دا صحیح ده هم دا وایي چې آیات نه دا پکې علامه ده چې دا غایب سره دا هم په تضریب نه کې دا راشي نو په تضریب نه کوم وایي چې دا نون دی دا علامه ده تانیث ده او دا تا چې کوم دا خطاب علامه ده مثال علامه ده دا پکې ته نشي ویلې چې دا تا چې نه دا بګم تانیث ده دا په نون بګم تانیث ده څنګه په فعل کې علامات تانیث دا راتل ناروا دي کدي چې څه یو مترجم واښوي او په اخر کې بیا دا خبره کړی دا وای چې کله لم تل د فعل مضارع باندې داخل شي نو دا فعل مضارع او مستقبل منفي په معنا باندې کوي دا ماضي منفي په معنا باندې کوي وګورئ وسویا بین المخاطب والغائبه او برابرتیا را وستله شوی دا د مخاطب په صيغه کې یعنی د واحد مذکر حاضر په صيغه کې او د غائب په صيغه کې د غائبی په صيغه کې د واحد مؤنث غائب په صيغه کې په تضریب انت او په تضریب هي کې یعنی مطلب دا چې تضریب خودوانه دي تضریب انت نه مطلب د واحد مذکر حاضر څنګه او د تضریب هي نه مراد سره واحد مؤنث غائب څنګه لاستواء ما فی الماضی وذکر چې د دې توانو د لپاره په ماضی کې یو شان څه کیوي نصرتا او نصرت او نصرتا نو دغه شان دي دا نو بیا وی چې هغه په نصرتا او نصرت کې فرق داو چې الګي دا یو تاجرین دا ساکینه وا او دلګي جنن دا خو ساکینه نه ده پوښوي نه ولکن لا تسكنوا في غائبه المستقبل واذا مستقبل په غائب څخه کې دا تنش ساکین کول لکه څنګه چې په ماضي کې ساکین کړل ولې ضرورت الابتداء د وجه د ضرورت ابتداء نه چې مطلب دا کنه چې بیا په اخره کې سره اتلی په اوله کې جنن دا پکې ابتداء به ساکن اتل ابتداء به ساکن کیږي نه ولا تزم او ضم بنشورت لولې که ضم به راولین حتى لا يلتبس بالمجهول في مثل تمده چې دا تمده په شان دي مثالونه کې بیا د مجهول سره التباس رانشي تمده مثال نه مطلب دا دی چې پای کې مضارع مفتوح العين وي مضارع به څه وي مفتوح العين وي ولا تكسر او تا دي علامه د مضارع لا کسرم نشي ور کوله حتى لا يلتبس بلغه تعلم چې په دای د تعلم سره جنن دا راځي پوښوي او بل دا خبروم ده کنه چې لکه دا تضرب ولا بل وضرب ولا باب دا بل نه وضرب ولا کنه وضرب ولا مریګه اصل کې فرق شته اصل کې بګی سره دا یو مذکر حاضر څخه جنن دا او د کپا واجب نه پتا سره بل کړل ویلې مې باندې او ووجل خبر یاد ده نو چې استنه شو راولنه نه فتح به بیا ول راولله نو فإن قيل قد ولا شيء يلزم الالتباس ايضا بالفتحه بين المخاطب والغائبه
چې د فتحې په صورت کې خدای غایب او د غایبی په صيغه کې جنن داخله کا التباس راځي او ته چې التباس نه بچ کېدو لپاره زمانه شم راوړې التباس نه بچ کېدو لپاره کسر نه شم راوړې نو دلته التباس نه بچ کېدو لپاره فتح هم راوړل کړه موږ چې فتح قلنا في الفتحه موافقه بينها وبين اخواتها چې د دې او د دې نور ملګرو په منځ کې موافقت راشي او سره مع خفه الفتحه ساده چې فتحه چې نه خفيفه هم پوه شو به معنی وسو شو لدا دغه خبره فان قيل كتدول شيء لما ادخل في اخر المستقبل نون داخله مستقبل کې ترند نون ولې ملګری شوی دی ان د دې مراد نون تسنیه ده نون تسنیه او نون د جمع قلنا هو علامه للرفع دا علامه رفع ده یعنی علامه رفع ده یعنی موږ وایو چې د دې حالت رفع دي نه دا په اثبات د اعرابي سره وي او حالت نسبی او جریف دا علامه رفع ده لان اخر الفعل ځکه اخر د فعل یعنی کله اخر د فعل کله چې د مضارع سره الف د تسنیه په وشي یا واو د جمع مذکر په وشي نو صار به اتصال ضمیر الفاعل شو دا په اتصال د ضمیر د فاعل سره به منزله وسط الکلمه دي او منزله د وسط کلمې انده په د شو لګره کلمې مینځو نو کلمې په مېس کې چې دا اعراب نه چلیږي نو زمه په تنه راوړل نو دا زمي په اوس کتاب اخر کې نه اعرابي راوړل لکه پوه شوي الا نون یضربنا مگر نون یضربنا چې دا علامه تانیث ته کما فعلنا لکه څنګه فعل کې یعنی په یضربنا کې دا نون چې دا زمه نون اعرابي نه ده زمي په اوس کې راوړل شوی ومن ثم لا يقال بالتاء د دې وجه نه ویلېږي چې پتا سره حتی لا يتم علامات تانیث د دې وجه چې دا جمع نشي علامات تانیث یعنی تا ګردان کې کنه ته یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان بیا یضربنا نو د څه ویل چې تضرب تضربان تضرب نه وای کنه نه که تضرب نه وایم نو بیا د علامات تانیث به ځي شنو ځکه مونږ په یسر ویلا لکه پوه شئ نو بیا وای چې دا تضرب نه خدل لګنی شو ویل نو ورستو کو د جمع مذکر حاضر به سو به تضرب نه وای نو بس وای چې دا تا دغه کې سره د علامات تانیث نه لکه دا علامه د خطاب ده لکه پوه شئ والياء في تضربين ضمير الفاعل او بتضربين کې د آیات انداز ضمیر د فاعل لکه څنګه چې مخکې دا خبره تیر شوې ده چې تاسو په دې د آیات علامات تانیث توغه اختلاف کې شوی ده واذا ادخل لم واذا دخل لم کله چې داخل شي لم یعنی لم په فعل مضارع باندې داخل شي ينتقل معنا الى الماضي اړه دې معنا دا ماضي ته لئن مشابهه بكلمه الشرط لکه دا مشابه د کلمې شرط سره لکه څنګه چې کلمه شرط لکه دا چې مې دا شندای څنګه چې عامل دې دا شندا واښوي ورته خبره مو وکړلې یو خبره مو دا وکړه چې دا مخاطب واحد مذکر حاضر څنګه او د واحد مؤنث غائب څنګه تدریب باندې راځي دا ولې نو چې دا په ماضي کې یو شان دي نو په مضارع کې یو شان دي په ماضي کې خو په اخر کې سکون نه راځي لکه سکون چې په اخر کې څنګه نشي راځي او بل شروع کو نه شروع واستنه دغه وځي او بل دا ول شو چې را پرې تسنیو پر اخر کې د په مضارع په اخر کې نن د کم طرف راغی موږ وایو درې وو څه وو په قانون عربي له جلاله زمي په یوز کړه زمه په کول نشي راوړل نو زمه ځکه نشي راوړل چې کله د مضارع چې و سره الف او نون چې دا په وشو نو بلې سره دا کلمې په منځ کې راغله کلمې په منځ کې اعراب نشي راوړل دا غي زمي په یوز کې موږ نه عربي راوړو او په یضربنا تضربنا کې چې نانون ده نو دا جنن دا نون عربي نه بلکې دا علامه تانیث ده خو شوي د دې وجه نه په یضربنا کې تضربنا زنه شم ویل دا چې موږ غواړو تضرب تضربان تضربنا دا بیا به علامه تانیث وتی او په تضرب نه کې چې دا پر اغلی یو تا یو نون نو مې په دې کې دا لولنه تا مؤنث علامه نه بلکې دا خطاب علامه خو شوي وای ته څه